اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو مینوال السلام علیکم زه تاسو قربان یم او تاسو ګورئ چمکني ټي وي د چمکني ټي وي طرف ټول مینوال ته د اختر مبارکي د اختر په دې خوشاله موقع باندې د تاسو چمکني یو ډیر خپل आवाज فنکار ګلوکار سمی خان موجود دی. سمی خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمی سر خیریت دی څنګه تاسو؟ ټیک ټاک دعاګانې. اختر مبارک شه. ثانک یو ډیر مهرباني. تاسو اختر مبارک شه او څومره چې زموږ کتون کې د ټول تاسو ما د اختر خوشاله ډیر مبارک شه. سمی خان دا ته وایي چې تعلیم څومره او کوم ځای کې حاصل کړی دی؟ جی ما ماستر کړی ماس کمیونیکیشن او میډیا سټډیز ان سمپل لینګویج جرنالیزم کې ما ماستر کړی سرحد یونیورسيټي نه پیښور نه. سر دا ته وایي چې تاسو تعلق د کوم ایریا سره دی؟ زما خو بیسیکلی تعلق د چمکني ایریا نه دی او دلته پېښور کې اوسېږم. خو مطلب چمکني کې اوس پاتې کېږم نه، بل ځای کې اوسېږم. غزې به درته خیر ونه وایم، خو مطلب زه پېښور کې اوسېږم او بیسیکلی مطلب چمکني ډیفینټلی د پېښور ایریا د نوم پېښور زما بیسیکلی تعلق دی. سمی خان دا راته وایي چې د موسیقۍ سره شوق څنګه پیدا شو؟ دا خو مطلب د بچپن نو زما میوزیک سره شوق د میډیا سایډ ته راتلو. د دې نه علاوه ما په سکول کې نعتونه ویله، د دې نه علاوه ما به مطلب ملي نغمې ویله، ما به پارټیسپیټ کولو ډفرنټ کمپټیشنز کې او ما به ګټله هم. خو د دې نه علاوه چې کوم نو پروفیشنلی ما تقریبا 8 میاشتې وشوې چې ما سټارټ اغستی او زما 2 سانګز ریلیز شوي دي. 3rd سانګ باندې لګیا دی کار سټارټ دی. نو پروجیکټ هم دي داسې هغې باندې کار لګیم کوم. سمی خان دا راته وایي چې ستاسو په موسیقۍ کې استاد څوک دی؟ زما باقاعده استاد ما د NCA نه زده کړه کړې ده، NCA لاهور نه، او تقریبا هلته ما ډېر ټایم هلته نه زده کړه کړې ده. د دې نه علاوه چې کوم دی نو مطلب زه خپل روحاني استادان خو داسې ډېر ګڼم، مطلب ډېر غټ نومونه دي د موسیقۍ په دنیا کې. نو دا ده چې مطلب ما باقاعده زده کړه چې کوم کړې ده هغه NCA نه کړې ده، NCA لاهور نه. سمی خان دا راته وایي چې په موسیقۍ کې تاسو د چا نه انسپایر یئ؟ د پښتو موسیقي خو مطلب که تاسو وګورئ نو ډېر غټ ځلند ستوري دي په پښتو موسیقي کې، ډېر غټ نومونه دي. خو زما بیسیکلی چې مطلب زما کوم سنگر ډېر زیات خوښ دی، ډېر زیات انسپایر کېږم. استاد علی ټکر صاحب هغوی زما ډېر زیات انسپریشن دي. او په فیمیل کې مطلب نن سبا نوي کول کې که تاسو وګورئ نو په فیمیل کې نازي اقبال زما ډېر زیات فیورټ ده. د دې نه علاوه نور هم داسې ګڼ شمېر نومونه دي. خو مطلب دا ده چې انسپریشن زما دا دي ډېر زیات. نغمه بیبي دا هغوی مطلب زما انسپریشن دی. بالکل. سمی خان دا راته وایي چې کله تاسو په سفر کې یا ځان لرئ نو تاسو د چا سانګ زیات اورئ؟ زه خو یاره که مطلب تاسو د نوي کول خبرو کوي نو زما ډېر بیسټ فرینډ دی او مطلب مونږ تقریبا الموسټ یو ځای سټارټ اغوستی خو څه ستونزې مخې ته ماته راغلې نو بیا ما لکشن میډیا سایډ پرېښی. زبیر نواز زما بیسټ فرینډ هم دی او مطلب نن سبا پېښور کې نشته، امریکا کې دی. خو مطلب هغه زه اورم، اوس ریسنټلی د هغې ټپې ریلیز شوي نو زه اورم زیات. مطلب اظهار چې کوم دی هم زما ډېر ښه فرینډ دی، هلو های دا ورسره ډېره ښه هغه زه اورم. یمی چې کوم دی هغه زما میوزیک ډایرکټر هم دی، کمپوزر هم دی زما، او هغه هم زه ډېر زیات اورم. دا 3 کسان داسې دي چې مطلب دا زه اورم. د دې نه علاوه که مطلب تاسو اولډ ایج کې داسې وګورئ زموږ چې کوم ګولډن ایج چې ورته ویلی شو د پښتو میوزیکي نو هغې کې زه صدر علي ټکر صاحب اورم، خیال محمد صاحب اورم. دوی مطلب زه اورم، دوی زما ډېر خوښ دي. سمی خان دا راته وایي چې تاسو د جدید موسیقۍ سره کلاسیکل یا فوک میوزیک هم وایي؟ بالکل ویل نه، فوک میوزیک، کلاسیکل میوزیک، پاپ میوزیک. خو مطلب بیسیکلی زما چې کوم مطلب سټارټ دی هغه پاپ میوزیک دی. خو مطلب زه لګیا یم ټرای کوم انشاءالله تاسو به زما نیکسټ پروجیکټ وګورئ. ټپې زما را روانې دي هغه کلاسیک موډ کې کړي نو تاسو به وګورئ. مطلب ډېر ښه شوي دي او انشاءالله مینوال چې کوم دی به یې خوښوي. ماشاءالله ډېره کامیابي درکړي. دا راته وایي چې ستاسو را روان پروجیکټ څه دی؟ اوس زما مطلب اختر باندې به انشاءالله زما چې کوم فینس دي د اختر په فرسټ ورځ باندې به تاسو وګورئ زما ټپې او زما افیشل چینل چې کوم دی سمی خان افیشل هغې باندې به راځي نو هغه به تاسو انشاءالله وګورئ. دا شان مطلب یمی سټوډیو چې کوم دی هغې باندې به م اپلوډ کېږي. نو ټپې زما را روانې دي. یمی خان د هغې چې کوم دی کمپوزر دی، میوزیک ډایرکټر هم دی، پویټري سلیکشن هم یمی کړی دی. سمی خان په آخره کې د چمکني ټي وي ناظرینو ته یا هغه مینوالو ته چې هغوی دې فیلډ ته راتلل غواړي تاسو به څه پیغام ورکول غواړئ؟
زه همیشه یې دا وایم چې زه چې کوم پلیټ فارم باندې هم لاړ شم زما چې هر ځای کې انټرویو کېږي نو زه هم دا خبره کوم چې کوم کار ستاسو د زړه نه خوښ دی او مطلب کوم کار چې تاسو وایئ چې دې کې زه مخکې تللی شم او مطلب دې کې زما فیوچر جوړېدی شي نو هغه کار همیشه کوئ کوم چې تاسو ډېر زیات خوښي کوم چې مطلب تاسو ډېر زیات اون کوئ هغه کار کوئ نه کې هغه کار تاسو وکړئ چې ستاسو خوښ نه یا مطلب په زوره باندې څه طریقې سره تاسو باندې هغه امپلیمنټ شي بیا مخکې انسان هغې کې نشي تللی او نو مطلب د کامیابي څه لارې هغې کې ګولاویلی شي نو همیشه هغه کار کول پکار دي کوم چې تاسو زړه تاسو ته وایي چې دا کار تاسو وکړئ او تاسو مطلب هغې کې بیا ترقي به هم کوئ د ترقي منزلونه به تاسو ته انشاءالله اساني بیا ډېره مننه مینوالو دا و زموږ نننی مېلمه سمیع خان او موږ به دوی ته ګزارش کړو په اخره کې چې زموږ مینوالو ته یو سانګ ډیلیګیټ کړي چې سوزي رقیبان راشه زمای دلو جان پریږده چې سوزي رقیبان راشه زمای دلو جان ونواچو نکړي جانانا دخو زمای زما جان قوم دوان دا دنیا مولا خفدا زما استا چیاران دا ای زما استا چیاران دا یاران دا تعبیرو د زندگی تمی دنی دنیا کی زلم پتا بھانگی مینگی کڑ چستا رمختی دنگی زمان دوان دلیلا مجنون کی صدا زمان استا چیاران زما استا چیاران دا یاران دا چې ماوتا ګوري جانانا اور پی بلیږي د هر خوانا یوزی مکلا دالی دیشی دنیا مکلا قبل ویشی حسبی وجدا دنیا را تو خسدا زما استا چیاران دا ای زما استا چیاران دا یاران دا یاران صابر بنگشا د سر تیریم کسو پیسی ور سر سیریم سوک بجدا رانتا نکڑی چس کویشی ادی اکڑی ایز در سریم زمانی در سردا زما استا چیاران دا ای زما استا چیاران دا